اوس دا د مولا چرګک بیان دی ښه څنګه بیان دی مخکې ورته وي سیبه ما تعالی یو خبر راوړی دی او داسې خبر چې تا ته پته هم نشته دی هغه یې لږ را بیدار کړه داسې راویښې کړو بیا ورته وي د قوم سبا نه مې دل یو خبر راوړی دی سلیمان علیه السلام یې ځان ته نور متوجه کړو اوس ورپسې یو سټپ اوچت دلته کې مولا چرګک ولګېدو او د قوم سبا او دارنګې د بلقیس په حالاتو کې دوه قسمه حالات بیان کړل یو د هغې د قوم سیاسي حالات او بل د هغې د قوم مذهبي حالات دواړه بیان کړل سیاسي حالات په دریو جملو کې بیان کړل اول یو خو جی عجیبه خبره دا ده چې دغه قوم بادشاهانه ښځه وه انی وجدت امرأة تملکهم چې یو ښځه مې ولیده د دې قوم بادشاهانه وه دا پکې څه ناشنا خبره دا یو خبره بیان کړه سیاسي ما ولیده یو ښځې لري چې دغه قوم بادشاهي کوله د دغې حکومت او بادشاهي د ښځې په لاس کې او د ښځې بادشاهي قابل تعجب ځکه ده چې د دې عقل ناقص دی دا یو صنف نازک دی نو د قوم مشري دې سر نه ښایي بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هغه قوم به څرنګه کامیاب شي ولو امرهم امرأة چې امارت کوي په دې باندې ښځه نو حکومت د ښځې نه ښه د ښځو لپاره حکومت نه حکومت به سړي کوي ځوانان به کوي پوهېږئ او د دې بلقیس خپل نوم څه بلقیس بنت شراحیل بن مالک د دې د پلار نوم شراحیل او د بابا نوم مالک او دام د قحطان په دې نسل کې را روانه وه تفسیرون لیکلي دي چې د دوی په خاندان او په نسل کې یو کم 10 بادشاهان تیر شو یو کم سلويخ بادشاهان پکې تیر شو او د دې پلار چې نو د سلويختم نمبر بادشاہ خو دغه نارینه اولاد نو دغه مرګ نه پس دغه د لور چې کوم نه بادشاهانه مقرر شو او نو دا خبره وکړه چې یو خو عجیبه خبره ده چې په دې باندې حکومت کوو نو چا کوو ښځې کوو دی سیاسي یو حال شو دویم سیاسي حال سو واوتیت من کل شیء او جی دویم تعجب دا دی چې باوجود د دې نه چې دا ښځه خو اسباب او آلات ورسره ټول موجود دي هیټم بم ورسره شته دی پوج ورسره شته دی خزانې ډکې دي ملک ښه پوره امن دی دریم ولها عرش عظیم دا دریم سیاسي حال شو او بیا جی تعجب خبره دا ده که د دې هغه تخت یې راولیدو واه ایران بشي یو تخت دی خو حاجي سم اریانېدو والا دی وی څنګه دی نو په قرآن او په حدیث کې دغې څه ذکر نشته خو څه روایاتو دغې خبره بیان کړې ده چې د بلقیس تاریخي کولی چې د بلقیس دا تخت چې کوم دی نو اتیا ګز او پر طرف باندې او عبدالله ابن عباس ابن روایت دی 10 ګز او د سرو زرو نه جوړو او د یاقوتو نقش و نگار پېښې او دغه ته ځکه تخت عظیم وي چې دلته کې د سلیمان علیه السلام تخت خو به د لیدنه داسې نو دغې جواب موږ دا کوو د سلیمان علیه السلام حکومت د دې نه څه کمزورې نه وه په دې باندې ډېرو خو سلیمان علیه السلام د الله پیغمبر او انبیا چې دین د دنیوي کارونو ته توجه نه ورکوي د دوی توجه په آخرت باندې خبره پوه شوئ نو 3 احوال بیان کړل 3 چې سیبا 3 سیاسي احوال د دوی د قوم دي یو د تعجب خبردار چې د دوی کوم حکمرانه ونه څوک وه ښځه وه او دغه خو لا پرې د سره د دې نه چې ښځه ده خو بیا وسلام تمام د ملک ارسه موجود دي او دریم یو عظیم الشان تخوه ته ملاو دی ورپسې اوس وجدتها وقومها دا د دې د قوم د مذهبي حالاتو ته بیانوي پوهېږئ ځکه انبیاء کرام د چا دنیا طرف ته التفات نه کوي سلیمان علیه السلام په دې اړه غوږونه ګرورو کې د دې په تخت څه کوم د دې په دغه باندې په محل باندې څه کوم هغې طرف ته توجه نه کړه نو هدهد لګېدو او سلیمان علیه السلام دغه قوم خلاف په جهاد د راوچتولو دپاره اوسو مذهبي حال شروع کو وی دغه خو یو طرف ته کا خو مذهبي حال دا دی چې دا په خپله باندې مشرکان او قوم مشرکان دي وی دوی نور ته سجدې لګوي او شیطان ورته د عمل ښایسته کړی دی او هغه پسې روان دي وی دا خبره اوس دغه دې وکړه هدهد دا خبره یې صحیح وکړه واورېدو مولا چرګک خان خو در دې پورې بیان وکړه سلیمان علیه السلام ورته وایي طالبه ستا په خولې مې ډېر اعتبار نشته چې ته صبر یې ویلي اوس زه ستا امتحان کوم ګورم چې آیا دا بلقیس په حقیقت کې شته او په حقیقت کې د دې خبرو حامله ده ته څه وایې که نه هسې خبره کې وي زه په تا باندې یو امتحان کوم مختصر غونډه خط یې ولیکو او د هدهد له یې ورکوي دا ووړه او غلې غونډه کې دې ته ور واچوه
او سیټ ترازن بیا ناس یې ګوره چې د دې اگر ریاکشن په دې خط باندې سره د دې رد عمل سره دا بس کوي وی خجی سليمان عليه الصلاه والسلام ملکه بلقیس په نوم باندې خط لیکو ویشا بدا وړه د خط واغستې سليمان عليه السلام لیکو باغی باندې خپل سټمپ لګاو مهر په لګاو او د لیور کو د واغستې د بیلو دوړو د خط کرامت چې کوم دی انو دا مهر دی چې په خط باندې د مهر لګولې نو دا معزز خط دی د خلک ګوري درون نبی علیہ السلام چې خط لیکو نو ملګرو بوته وی چې دا عجم ال خط له عزت ورګي چې مهر په لګېدلې نبی اسلام په خپل مهر لګاو معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب لیکلی دي وی دی وخت کې د الفاپم د مهر قائم مقام ده دا موږ چې خط لیکو لفافه کې باندې کو چاله ولېګو وی د الفاپم با عزت شه د مهر قائم مقام ده وی دی وخت کې دا چاته ولېږي نو دا یو سنت ته نږدې خبره ده بهرحال مولا چرګ خان چې خلک خط واغستې د لاړ ورسېدو نو دا داسې ساري وختي ټیمو دا مالو خو دا مال نم لګ مخکې ځکه نور لا نور خطلې بلکې دا مال واخله نور ایلسوي کوالي او خللو چت شوینو نو د بلقیس دا طریقې کارو چې دا بوده کېدن ټول دروازې به ځان پسې بند کړې وي د محل ټول دروازې به بند وي مولا چرګ لاړو پر روشندان کې ورنن وته خاطه وړو دا ودوند دی په سینه باندې غزار کو او راغی دی خو غل روشندان کې کینا سوزان نه خبره کو صحیح طالبوها غل ناس سے چې دا بس کوي د دې بخیال سی حال بسی وې دا چې څنګه راوي خښ وکنه نو روشندان کې داسې د نور رڼا را دن نشي وا دې جو کنځر راودانګل اول نور ته سیده ولا ګولا او د سیدین آبادی چې کوم نه سوکل چې وی قتل اخت یو قتل نو یو هیبت خو پیدا راغی چې پرې بندو دروازو باندې ماته د اخت راوړې چا دی دې ته دا سوق راغلی دي خو چې کله خط دو قتل او باغی باندې د سليمان عليه السلام هغه مهر لګیدلو نو نور لوی هیبت او پریشانی سی واشوا خدای خیر داسې دي داسې شی دی چې خط کولاو کو نو باغی کې مدک خبر لیکلې و چې دا خط د سليمان عليه السلام د طرف نه دی په نوم د الله د رحمان او د رحیم سره او ګور سرکشي مګوي بغاوت مګوي راضي ایمان ناړي دا درې جملې ودلې کړې وي پوهیږئ خدي ولا ورک نو دا ولګي د خپل قوم را جمع کړه ډیرو خيار خزوا ایسه او فیصله به داسې نه کوله چې هغه د خپل طرف نه وکي ایسه او فیصله به نه کوله نو دلته کې ادماج په عبارت دی بعد ما ذهب الهدهد بالكتاب فالقاه اليها پس هغه نه چلاړو مولا چرګ خط وړو وروای چو دی خط لره الیها دیتا وتنحى عنهم سیټ تشددینا وقرأت كتابه دی اولستوغه کتاب خط لره قالت دی وی سوی تعالی وغولا نو کرای وی شاب زر در زر اسمبلی را طلب کا یو من کی اسمبلی والے توای وزیران توای چر اورسی فوج توای اورسی چیف اف آرمی راغه هغه وخت سره چې کوم د دیو او وزیران نال کابینه رااله کیناستل وی دا خطر راغله د دې باره کې تاسو وای وی سیبل خط سره دیو در خط بیانو کو غوري نو ځکه وی او پارلیمنت والو ماته یو ډیر عزتمن خط راغله دی انه من سليمان دا استعروب دې چار علی غلې دی سليمان عليه السلام را لګلې دی سليمان عليه السلام را لګلې دی بسم الله الرحمن الرحیم په دې کې ذکر د توحید د مسالې دی چې سليمان عليه السلام د دې کلماتو خپل عقیده سرګنده کړې ده چې ورسره د الله بنده یم الله می رب دی رحمان او رحیم دی او بیا دوه خبرې به ذکر کړې دي یو څه منع د مخالفت او د تکبر مګوي زما مخالفت غوړونه کوي او دریم دعوت ال الاسلام واتوني الی مسلمین ما دراشي په داسې حال کې چې مسلمانان یې دا نور خبرې پرې دی اسلام راړي بس سورخ کول لاند دغه وته کو او هغه قابل او خيار او هي چې خط تو کتن بس خلکو ته وی دا خط غوړې د عام سوري نه دی د خط نه داسې معلومیږي چې دا به عزت خط دی نو راځي چې اوس د خط سو دغه کو څه کوي تاسو مال څه دغه راکوي د دې باره کې خبر مانی پوه شوي
د دې خبره کې تاسو مال څه پیغام راکوي نو ګوري وته او جدا زماره په خوانه او طریقې کار دی چې ما هیڅ کلم چې کوم دین خپل فیصله په خپل لاس باندې نه کړی تاسو مې راغوښتي دغه نه بعد مې تاسو نه فیصله غوښتلی ده ها تاسو نه مې مشوره غوښتي ده او باغی باندې زه فیصله کوم باغی باندې زه فیصله کوم نو دی غي لډیر لوی عزت ورکو ډیر لوی شان ول ورکو چې دی به یو خپل جواب مال راکړي خو هغه دا جواب چې کوم دین ټول اگر شیخ لګلی وی دا ټول په چاپلوسای باندې بناو د دې دا جواب په چاپلوسای باندې بناو دې سره سنجیدګۍ سره جواب ورنکو نه د خپل علاقې د دفاع سوچو ساتو نه د بلقیس کوم نه د عزت خیال ساتو خو بس صرف د ځان دغه لپاره هغه جواب ورکو دا جواب ټول په چاپلوسای باندې ګور نه دا تاسو کوم خبرو کړه دا ډیره زیاته غلطه وکړه ما خو تاسو له مشوره په دې بنیاد باندې غستا چې ګوره د خیر فیصله وکړو نو تاسو چې کوم خبرو کړه دا مناسب نه ده قالت اویدی ان الملوک وما توکیدی تاسو بم جنگیالی او تمام بلری اول څه بدل سره خو چې کله بادشاہ دی او علاقه او ملک د وردن نشي نو علی پریدي چې خلک ول ذلیل کی عزتنا خلک ذلتونو سره مخامخ شي تاسو ګورئ نه طریقه په دې را روانه ده ترتیب په دې را روان دی چې کله دی یو ملک د وردن نشي نه خلک ذلیل کی رسوای کی نو زه خو ګور د دې په حق کې نیم البته سما یو خپل رائے دار تاسو ووري چې تاسو وایي مولا چرګ غلې ناس دا ټوله خبري اوري ښه طالب او دغه کې خیره غلې ناس دا ټوله اوري وی البته سما یو خپل سوچ ته تاسو به ما سره اتفاق کوي وی وای وی سوچ می دار کنه چې په دغه یو امتحان وګو ګور سورو خيار خزوا سورو خيار قابل خزوا وی په دغه یو امتحان وګو وی سخ کلی الکان او خکلی جنکای برا جمع کو او غیله بچ کم ننو د سرو زرو خختي تحفه گیفټونه دا جوړ کو ولې به ورکو نو ته به ولېګو نو که شر دې طرف ته مایل شو دغه تحفه ته خای په قبول کنده به بادشاہي ځکه بادشاہان دې سيزون ته مایلې پوهیږي دې تحفه ته خای پته مایل کیږي او که دې طرف ته مایل نه شو نو بس بیا پوه شي چې دا پیغمبر دی دا بیا سره پیغمبر دی نو بلقیس د امتحان غسلو د پاره 1500 لکان او 1500 جنکای خسته نوجوانان د ریخمو پجامو کې او په سرونی ول تاجونه د ملغلرو د یاقوت یخو پلاس کې ول سرو زرو د سپینو زرو خختي ور کړی او ډیر جانډي ول لګولې او داس یو شو شای ول جوړ کو چولې جلوس دي جوړ کو پوهیږي خو قران کې د دې څه تفسیر نشته ښه تاریخي روایت سره د تعلق دی نو دی را روان شو و دې تاسو ولور شي د سليمان عليه السلام حال به معلوم کړي که چرته دا قبول کړي به بادشاہي او بادشاہ ګر سره لوي شین بل وسر جنگ کولی شي دا سلوي خبره نه ده او که چرته دا قبول نه کو نو دی به بیا سي دی به پیغمبري نو د پیغمبر په مقابله کې ودرېدل بیا مشکل او ګران دي بس چې کله دا خبره وکړه طالب راو دانګل مولا چرګا خان نو دانګل وی اوس سمې وخوړو رامنډي کړي راغې وی سیبر عالمه وی څنګه ټول واقع بیان کړی چې لاړم دا ختمو ته گزار کو چر پاسې دا ولین ورته سي دا وکړه به خاطو کاته به چې کوم دین مثال انګامي اجلاس را جمع کو او پاغي کې دا پیغام ورکو غي وته داوي دی وته داوي اوس دغه خلک را روان دي مونږ ته دلته کې برازي انای بدغه کوي زمونږ استاو امتحان وي پته ولګي چې اوس به څه پوزیشن وي وي ته غمش تاسو ګپټونه ته خو لګم بیا څه ګورم چې د دې څه حال لې دی با ټول وته چې سیبه دا تا کوم خبر وکړه دا ډیره مزیدار خبر وکړه په عقل دی بنا خبر وکړه دا ډیره قیمتي خبره ده اومده که شانته وکړه سليمان عليه السلام پیریانو ته حکم وکړو وی په لک سات کې زر تر زر شابه لګیا شي خپل محلات جوړ کړي او زما د دې محل نه 100 کیلومتر لارې وته خو دا چې کم دین د سرو زرو د سپینو زرو خوختو باندې پاخه کوي یو خپل خو دیوالونه ته د یاقوت ووي چې کله دې دلته کې راشي او دې د خبر احساس وشي چې مونږ خو دې یو گیفت کړی راوړل دي پلاس کې مون سرو خوخت نه ولیدا او هغه خوخت خو دې پاستابل کې لګولې د غي سره خو سره د دنیا قدر نشته د سليمان عليه السلام د حکم او د فرمان مطابق پیریانو لګي د لومدک شانتي ډیزاینونه وکړل چې څنګه غوته ویلو دیګه چې ګورین یو ډیر لوی وفد را روان دي دوی خيج د اسانو په یو ډیر لوی شان او شوکت سره رالل خو چې ګلې داسې وکتیدل نو پړونو کې ندامت او خپېمانتیا راغله چې دا مونږ چاله رالو دا کم نیت باندې رالو دا دیسو
زمونږ په ذهن کې خدای دې چې موږ ول دغه راړل د سرو زرو خختې راړي ګفټونه مول راړل ا خدا سي بادشاہ دې چې دغه په نظر کې سره د دې خبرو قدر نشته هغه سارو په خپو کې لګولې دي سارو د اعلان دي چې کوم دینو د استبل کې لګولې دغه خختې نو لومبه خدای دک ځای نخ پیمانتیا راړه چې هو کلندران په دنیا باندې سګي دا سوچ اند سليمان عليه السلام ته ملکی چې کوم دین خپل ګفټونه خول او هغه ګفټونه دغه غوانو په استبل کې تړلیو چې دا ته ماته دغه دې کې دا وفد راو رسیدو سليمان عليه السلام سره ملاقات وشو سليمان عليه السلام سره کوم خطاب سره لاړل دا دلته داسې ملامت انداز کې لړل چې دا موږ په کوم نیت باندې راغلیو او د سليمان عليه السلام خیالات کوم دا سو شو لاړل خانم چې لاړل نو ملکی ته دا ټول حال بیان کو به محترم ګوره د بادشاہ دک تصورات دي اخو بادشاہ نه دی خو پیغمبر دی دنیا خو دغه مخې ته هیڅ قسمه قدر نو مونږ له ګفټ کولې هغه د غوان خپل ته لګولې و دا موږ ځان ته د سپشان شوکت کیوړو دا دغه په نسبانی د اسانو پاستبل کې لګیدلو ویخه او دوی مدار چې موږ له دا خطاب کو چې ورغی ته وایا چې یا مسلمانان شي یا کین ګور زبر دا چلو کوم ودا سوای زګه زه پیغمبر یم او د پیغمبر مقصد چې کوم دی داسي دا د الله د دین په خلکو باندې منلی دغه کار دنیا سره نشته نو بس دې چې سليمان عليه السلام دا خبرې کله واوري دي دغه طرف نه نو دې اراده وکړه چې بزو سليمان عليه السلام خواته او دغه سره چې کوم دنه سکو ملګرتیا کو ایمان به پیراړو او د خپل حکومت په دغه حکومت سره پابند کو دا خبرې وکړي نو دې چې کله د راتلو اراده وکړه دلته کې نو هغه خپل تخت دې چون هغه په اتو محلاتو کې دنه بند کو اته محلاتو پاغي کې دنه چې کوم دی یو محفوظ محل او پاغي کې غټ غټ تالیو لګولې چاپیره او دې په کلته بند کو او پیرې په ودروله وی تاسو وګورئ دې خیال ساتي ښا دې به خیال ساتي او دلته کې تیارې شروع دي چې زو ټول بر روانيږي سليمان عليه السلام ته اطلاع ملو شو چې مرمن سره د خپل ملګرو نه روانه ده او تاسو سره برازي اوس دلته برازي چا وته وی دا اطلاع څنګه ملو شو نو یو کول پکې بازو کړی چې دا مولا چرګک تله وغلطه وږي خو خو چاغي دا مسله جوړ کړل دا خبر راړو او بعضی مفسرین لیکي چې نه وحی وکړه الله تعالی سليمان عليه السلام دا وحی وته وکړه د وحی په ذریعہ باندې خبردار شو چې ګورغی تا خاطر روان دي او دا کشانده د طریقې ده سليمان عليه السلام وی چې دې ته خو احساس ورکول غواړي په دې خبره باندې چې دا ارسه کون کې الله دې او دا به الله طرف ته متوجه کول پکاري نو سليمان عليه السلام دوه کارونه وکړل یوه دا کارو کې چیرې تاسو کې بسوک داسي وي چې د دې د تخ مال لومبه راړي چې دې ماته سورا رسیږي چې تاخې دلته کې پروتي داسې بسوک وکي او په دې تخ راړلو کې د مقصد سو دې ته د الله جل جلاله قدرتونه خودلو او بیا داغي د تخت تعین ولوګو وې دا د دې وجه نه چې دا په ټولو سيزونو کې ډېر محفوظه کړو اته محلات په میس کې تالی وته لګولې وي پیری په درولې وي نو چې دا د دې خبرې احساس وکي چې دا دومره لوی عظیم الشان تخت د دومره محفوظ مکان نه په دې دور لږ سات کې حاضرول دا بغیر د الله د قدرت نه نشي کېدی او په ظاهري اسبابو کې د دخل نشته دا مفسرین کله کله بس بیا لیکل کوي نو په یو طرف ورشي خو خبره خو نه کني ما تاسو وی چې تخت راړلو مقصد دا خو ما چې کوم بیان کو اوس د تخت لپاره سليمان عليه السلام مطالبه وکړه سی وی قال او عفريت من الجن د پیرانو نام دا عفريت چونو دا سو دا په دې پیرانو کې چې کوم نن یو غټ دیو وته وی دا عفريت په پیرانو کې یو غټ دیو او ډیر لوی طاقت ول الله تعالی ورکړو ډیر لوی طاقت ول الله ورکړو نو دا خبر وکړه د عفريت دا د غفر نه دی عفر په معنا د خبيث او د مکار او د شرارتي سره او په معنا د طاقتور سره مرضی
کتابون لیکلي چې دا یو طاقتور غټ دیو او نوم د دې چې ونه زکوانو ها یا صخرو یا زکوانو قولونه به علماء لیکلي دي ورته وی جیز بدل دا تخر علمه خو استاد مجلس ته خدمتون روان دي قبل ان تقوم من مقامك سليمان عليه السلام چې بس سحر کینا سندر غرمه پوری بناسو فیصله به خلکو کولی د خلکو شکایتونه بیا اوریدل انو د دې عفریت دیو مقصد داو چې ته د غرمې پورې سو پاسین ما بدل شیدل تاثیر کړی اور بسی بیا ځان د پاره یو صفاتم ذکر کړي چې جی د دې خدمت ذمہداري څخه مال راګه چې و انی علیه لقوی امین زه په دې تخ باندې طاقتور یم یعنی زکه دا درون تخت د دې راړلو لپاره ضرورت د سره دی یو طاقت بدني او امین ضمانتګرم یم دا څه به دل راړم کنه چې ته دې وته ګوره او د مزدور لپاره دا دوه صفاتونه ډیر لازمي دي تاسو به ان شاء الله ورپسې سپاره کې وایي اوس را روان دي د شعیب علیه السلام لورګان هم چې کوم دینو چې موسی علیه السلام کور ته بوتن پلار ته وی جیتا یو اراده و چې زه یو مزدور ګورم نو ان خیر من استاجرت القوي الامین نو دا سړی چې کوم دینو دا د مزدوري ډیر قابل دی ځکه د طاقتورم دی او د امانتګرم دی نو دی عفریتم دا خبر وکړه وی زه قویم یم او امانتګرم یم یعنی د تخ کې بل قیمتي سيزونه دي ملغلری دي جواهرات دي زه امین یم څه قسمه کامیاب بګنه کوم زه به راړم سليمان عليه السلام وتوی اريد اسرع من ذلك نا مال داسې کس پکار دي چې د دین امراله په جلته کې راړي دا وتا ډیر ټیم واغستو سليمان عليه السلام نه سليمان عليه السلام وته نو ډیر خطاب بیا چاته کوي عفریت ته په دې معنی ناس کې چې به غرمې لړم وګو تکي د زبې لړم او د ستا سرګو رب نه مخکې به تازيري دا بیا د سليمان عليه السلام معجزه شي ښه بیا د سليمان عليه السلام معجزه شي نو یاد لرئ چې کله یو د عادت نه خلاف کار د پیغمبر په لاس باندې صادر شیندې ته وایي معجزه او چې کله دی ولی په لاس باندې صادر شیندې ته وایي کرامت خدا زمونږ عقیده ده بهر حال در دې پورې خبره بیان شو اوس چې کوم دین ملکه را روانه ده سليمان عليه السلام د دې د عقل امتحان اخلي نو د امتحان د پاره وی پیریانو ته وی د دې د تخلقونده کې بدرنګ کوي چته یو کانه وباسي چته دو وباسي چته د سور په ځای شنو لګوي دا سې لغون ته تبدیلی پکې راولي زګورم چې آیا دا ملکه پويږي او کنه عقلمند دا او کنه دا د دې عقل ګورم مخکې د دین چې سره خبرې وکم مخکې د دین چې دا ایمان نړۍ چې ماته د دې استعداد معلوم شي او دا د لوی خلکو کار دی ښه چې کله څوک د تاسو کې دی مثلا اول د عقل معلومول چې اسنه ته ول جواب ورکړي د صغرا او د کبرا او د منطق او غریب پويږي نه دی وجه مخکې یو سړی حیثیت معلومول چې سوره او بو کې چې پاغه جواب کې جواب ورکړي شي کله یو سړی څوک د مسلې تاسو کې دی و د علمي انداز کې جواب ورکړي غریب نه پوه نه چې تا نه څوک د مسلې تاسو کې لغون ته کې غل ټول چې تا ته پته ولګي چې د زمیدار دی کده تجارت والے دی کده ملازم دی کده تعلیم یافته دی کده جټ دی چې پاغه جواب کې غل جواب ورکړي شي نو سليمان عليه السلام وی ورګه زده د ملکه حال معلومه چې اسې ملکه راو کنه سپويږي چې بیا په هغه جبه کې د سر خبرې وکړي شي ځکه سليمان عليه السلام مقصد دې ته دعوت ورکولو نو دا دعوت د مخ کې د دې لپاره دا یو طریقې کار وکړو نو پیریانو لګیدل د پیریانو مثال خو طالبانو دی شیروانو خو دې ته غپ دي وی شابه دا بد خوې بس پیریانو لګیدل نو چې ولګیدل هغه عرش ولا سګه تختی ولا ناشنا کو فلما جاءت ارکل چرات لوګ لدی وصلت داراله چې کله دار اورسیدا نو قیل او ویل شدیدا چوتو وی اها کذا عرشو کی ایدا ستا تخدی ډیر عجیب اصطلاح وته ویل اها کذا امزه استفهام وتم راړو دا ورته نوی اها ذا عرشو کی ایدا ستا تخدی نه اها کذا تاسو ګورئ امزه استفهام امراړو کاب د تشبیه پکې امراړو نو سی وته وی اها کذا ایستا غ تخد دی په شانتی دی دا ودنی دا ستا تخدی ستا غ تخد دی په شانتی دی تشبیه ده نغي وته ملته داسې یو کلام وکړي رو خيار و د نو دی چې داسې وکړي نو دی خو ټول صفات د تخ پکيو داسې وته کته پورته وکړل نو کدی وی کلیر جواب ورکوم چې او زما دی انو اوم به ملامت دی بو چې دا غوتال ته کې پوت اته محلاتو کې بند کړي دي چوکیداران دلته څنګه راغي او دی وی کنه کومه انو اومغه شیخ واکه شانتی دی ان دیم بهترین جواب ورکړ سی وی کانه هو گویا کې دام اغه دی ځان دې د مرغې لار پرې خو ده گنجائش ځای په ځان ته پرې خو دو کنینو ماته لار ملاو شو او کینوم نو دی وی گویا کې سیبه داخله کچ م اکي ګور داسې جواب ورکړه کانه هو گویا کې دا مخامخ ته سم لکه دغه پښن لکم اکچی داسې غونډه جواب ورک
اورید بس سليمان عليه السلام د دې په کمالات باندې پوښ چې دې کې کمال ډیر دی خبره باندې پويږي تشبیهی کلام یو قدیم په تشبیه سره جواب راکو ورپسې دی خبره وکړه د بلقیس کلام دی ورپسې واوتینا راکړې شو موږ ته العلم علم واوتینا راکړې شو دې موږ ته علم بقدرت الله وحجه نبوتك بغیر تلك المعجزه راکړې شو موږ ته علم په قدرت د الله تعالی استاد نبوت باندې بغیر د دې معجزې نه چې دا تخت عدل تر غوښتي لري ورجیب خبره وته بلقیس وی سليمان عليه السلام ته ها سليمان عليه السلام مقصد د تخراړل نسو چې دې د الله قدرت او خپل معجزه ظاهر کی کنه د دې لپاره کړیو چې دا د الله په قدرتونو کې دلایل او سوچ ته نو سم شوي ولی چې دې ته حالات داسې جوړ شيو انها كانت من قوم كافرين زګه دا د قوم کافرانو نه و ان د دې کله د دې خاندان د دې ماحول دا چې کوم د ایمان ته نو پرې خو دې پوه شئ به دا مقصد دی قیل لها اوس ورپسې چې کوم د یو بل باندې سليمان عليه السلام کړو د چې راتلن سليمان عليه السلام پیرانو ته وی داسې یو شیش محل تیار کړي چې لاندې خوځونه او بيو د پاسه په شیشه لګېدلی دا لانټري شیشه چې ته مونږ وایو غټه او پکې میانوم ګرځي نو زه د دې امتحان کوم چې دا دی لراشین چې دا په لوبو ګمان کوي او کنه دا په ورسميږي نو کدی په لوبو ګمانو کو پنسي وته اوچته کړی نو زب دل د احساس ورکم چې خزه ذات یې کمکلې ګندا وبني دي غوړې دای وته ترتیب جوړ او دای وته داسې د کوسکی او په سهند محل کې داسې کړو وکشفت او دی خاروال یو کو عن ساقيها د پاندو خپلونه دا پاندای د سوچتولې اراده وکړه چې ګندا وبدي دا پاندای داسې دا پنسي د پاندو نه برکولې نو قال وی انه صرح دا خوشش محل ممرد جوړ کړی شوی دی من قواریر د شیشونه انه صرح دا خو یو محل دی بنگله ده ممرد چې جوړ کړی شوی دی من قواریر د سنا دغه نه کنه د شیشونه ولی ونایت دا تاسو کې پنسي مو چدو او بنشته دا خو شیش محل ته په دوکا وخوړه قیل لا هذا هو الصرح سليمان عليه السلام دا کار سره پاره کړو یو د باطله توجیه او یو د سموم دا باطله زکه هم چې اکثر خلکو لیکلی دا چې تاسو بزین کې پردی چاوی د سليمان عليه السلام د دې سره د نکاح کول اراده و می پیریانو دا نه غوښتل چې دې سره نکاح وکي زکه د دې مور چې وا د دې مور نه د پیریانو د ذات و نو پیریانو دا نه غوښتل چې دې سره سوګي سليمان عليه السلام نکاح وکي نو سليمان عليه السلام د پیریانو وی چې سه به دې سره نکاح مو کو د خپې چې دین د خري په شان دي وختري به وی سليمان عليه السلام د خبرې د معلوماتو لپاره دې ته دا طریقې کار وکړو خدا توجیه خلکو تفسیرونو کې راوړي د خو کمزوري ده د پیغمبر شان سره دا خبرې نه خایخه دا خو نه کوي خپل توجیه بسنګ کو اسانه خپل مزیدار خبره چې هغه قرآن سره لګي او عقل سره برابر ده سليمان عليه السلام چې دې ته د شیش محل جوړاو په دې کې مین مقصد د سليمان عليه السلام داو چې دې له احساس ورکاو په دې خبره باندې چې ته درسه پورې د نور نه د سپماینا د غي د خکولانه متاثره به تابع ته سیدی لګولي نو ته الته کې داسې په غلطۍ کې مبتلا وي لکه د دې ځای کې چې کوم غلطي وکړه دلته څنګه غلطۍ کې مبتلا شوي ورته توجیه خو نه کده زین مخلي عقل مخلي او خون کې باندې بیان کی سليمان عليه السلام خدا راوسته د دې لپاره چې ایمان دعوت ورکی کنه نو لومبه وته خپل احساس ورکاو د غلطۍ چې څنګه الته کې ته په یو غلطۍ کې مبتلا وي سپمای ته یو کته د لغې طریق دی وي سور طریقې طریق دی وي نور طریق دی وي او سیدی وته لګولې په غلط روانه وي څنګه چې دې کې ته په اوبو باندې تا ګمان دغه په شیش محل دی ګمان د اوبو کو د کشانتال ته کې په غلط چیز باندې ګمان د خدای توپ کړو پوه شوي او د الله دغه وته شان او د ښکارګو چې ګوره وګوره ها ته خزه ذاتی ناقص العقل نو ته د پیغمبر خبره منین البته عقل ترسيږي ها وګوره چې کله تا دې ځای ته وکړې تا پنسي اوچته کړې نو سليمان عليه السلام د आवाज ورک نه 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 کته کا دا شیش محل دا وبني دي تازر پنسي کته کړې تازر پنسي کته کړې چې څنګه په شیش محل کې د تیرېدو لپاره تا د پیغمبر د خبرې ضرورت او د هدایت ضرورت او د کشان د اخرت په لار باندې تلو لپاره تا د پیغمبر ضرورت دی او د هدایت ضرورت دی دا خوري توجیه مزیدار ده ګوري وته قالت اویدی بلقیس ربی ای رب زما انی سچې ما ظلمتو ما ظلم کړی دی نفسي بخپل ځان باندې و اسلمتو اسلام راوړی دی مع سليمان سره د سليمان عليه السلام لله د پاره د الله تعالی رب العالمین چې رب العالم دی بس زه په الله باندې ما ایمان راوړی دی او زه دغه ما او درسه پورې زه په غلطۍ کې پرته ما بخپل ځان باندې ظلم کړو اخرت مې نو پیژندلې الله مې نو پیژندلې د دین بعد زه مؤمن مسلمان یم او دا خبره بدله شو پوه شئ په در دې ځای پورې قرآن او حدیث کې خبره ده بیا بعضی مفسرین لیکلي چې سليمان عليه السلام دې سره واده وکړو وعده کړی دی کني دی کړی بالکل به کړی ای کې څوک انکار نه کوي خو لیکن قرآن او حدیث کې نشته تاریخ کې شته
تاریخي کتابونه لیکلي چې او دې سره بیا سليمان عليه السلام واده وکړو او د واده نه بعد چې کوم دی د خپل وطن ته ځای ته ولېږله ورته وی الته کې به زما د حکومت د لاندې خپل حکومت چلے او زه به 3 میاشتې کې به 3 شپې وسرته او بیا به واپس راته دا تاریخ لیکلي دي تفسیرونو کې در دې ځای پورې خبره وه قرآن حدیث کې ترجمه ته بیا وګورئ